نن ډېر خړوسانو ګورئ ښځې نوکري کوي، ښځه هم نوکرئ میړه هم نوکري. مال ځینې پکې راشي یاره جي خوله مې نه جوړېږي خو څوک مجبور یم. څه چل دی؟ وایي ښځه مې په بنو کې نوکره ده، بنو کې ده چې را بدلي پېښور ته وشي. ما ته نو زه ورته یم چې په خوله کې د دانه وخېږه ده، زما خبرې دې اورېدلې نه دي چې تو زه به یو افسر ته دا وایم چې د ده دا ښځه را بدله. اوس چې تا نه بغیر ستا ښځه په بنو یا په ډېرو کې وي د هغې څه ګرنټي شته؟ داسې هم شته. میړه یو ځای ښځه بل نه. امنا دا معنا چې زما ښځه یا الله کم قانون تا زما د ښځې دپاره جوړ کړی دی هغه قانون به زما په ښځې حاوي. زما ښځې دپاره د قانون جوړ کړی چې دا به په کور کې نو دا به په کور. زما ښځه که په وخت ضرورت د کوره بار وتا نو یا الله تا چې کم قانون ورته جوړ کړی دی چې جلباب به په سری. قرآن کې لفظ جلباب راغلی دی. جلباب هغه بورکې ته وایي چې د سر نواله تر خپو پورې ټوله پکې پټ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یوازې صحابه عاشقان نه، په خدای قسم حیوانات هم چې عاشقان. حیوانات الله یو ښکاري اوسۍ نیولې وه، اوسۍ نیولې وه نو هغه ښکاري سره اوکش بوکش کول. چې اوکش بوکش کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کرا ښکاري ته وایي دا ولې؟ ویل دا مې ښکار کړی دا اوس رانه اوسۍ نه تپوس وکړو چې ولې؟ او اوسۍ ورته وایي چې صاحب زه ترې لږ ځان خلاصومه د غره شاته زما بچي هغې له تی ورکوم نو بیا وله راځم. خو اوږي حضور علیه السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي. وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي؟ ویل زه به ضمانت کې کښېنم که بیا رانله نو ضمانت به زه درکم. پیغمبر ور سره کېناستو اوسۍ پرېښود په یو منډه لاړه بچو ته وایي چې زر ته وروئ د دواړو سردار مې په ضمانت کې ناست. بچو ته رودل پرېښود وی چې مونږ هم در سره ځو. مور یې مخکې او بچي ورپسې چې راله و یا رسول الله زه خو رالمه چې ته زما د ضمانت نه خلاص. خو دا بچي مې وایي چې د ښکاري ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانو مونږ دې هم دی والي. یهودي سوچ کوي چې بار اله زناور شیم دا تصدیق وکړو چې دا پیغمبر دی، زناور هم دا تصدیق وکړو، زه انسان یم زه به ولې دا تصدیق نه کوم چې دا پیغمبر دی؟ همغه وخت کې ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول. نو پر رسول الله یوازې عاشقان بني آدم نه نه په صحابه وو. په خدای قسم چې ونیم په عاشقي لرګي دا لرګي ستن ولاړ دا پیغمبر به ورته ډډه واله چې منبر جوړ شو دا لرګي په جړا شو. پیغمبر ورته وایي چې څه غواړې ولې جاړې؟ ورته وایي مسندت منبود مزمن تاختی بر سره منبر تو مسند صاحب ستا ملا به ما سره لګېدلې وه اوس منبر ته لاړې نو ستا په جدایۍ کې جا. پیغمبر ورته زه به دعا وکړم چې تا خدای په جنت کې ونه کړي. هغې وی یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چې کروڑها جنتونه ستا د ملا په لګېدو قربان کړم ما ته جنت نه دی پکار. لرګین پې مینو کاڼي پې مینو کاڼي د ابو جهل په لاس کې کاڼي. ویل پیغمبر وایه زما لاس کې څه دي؟ ویل زه ووایم که دا کاڼي دا چې ستا لاس کې څه دي دا ووایي. ویل دوی یې نه شي ویلی ته ووایه. د ګوتې باندې کاڼو ته اشاره وکړه دننه نه آواز وشو لا اله الا الله محمد رسول الله. کاڼي په ځمکه وویشته په دیم جادو چلو کاڼي پې مین. نو په پیغمبر یوازې بني آدم قربان نه و، په خدای قسم ټول کائنات په قربان، ملائک په قربان. پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سهار په منځ کې او ډله روانه وه تلاوت یې واورېد چې خپل وطن ته لاړه قوم یې ټول راغونډ کړو. ویل راشئ بله خبره وګورئ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. داسې قرآن هم واورېدو چې سړی نیکۍ ته راکاږي. پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس بیعت وکړو اسلام یې راوړ. نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده په هغې یوازې انسان نه و، په هغې ټول کائنات قربان دی. بله درته دا لرګی دا دیوال
دا لوټي دا کانی دا بوټي دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وي. وان من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیڅ شی په دې کائنات کې داسې نه دی چې الله په خپل ثنا مبتلا کړي. اور یو انسان دی چې ته غافل دی، بنی آدمو پسې منډي وي. نو عزیزانو ځان د خدای کا ارس بستاش، ځان د جناب محمد رسول الله کا ارس بستاش. بادشاہان بده د قبر په خاورو باندې نسکور پراتی، د قبر په خاورو. دا نن دی اولیاء الله دربار ته چې بادشاہان ورزي، رحمان بابا وی بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشانو. دا قوم دی خدای تبا کی ولی ورزي اکه سدي مورې پکې غړيږي، خورې پکې غړيږي، خزه پکې غړيږي، څه چل دی پکې مور چې قوم دی یو شی بایکاټ وکي. دغه سینماګانو نه به د خرونو استبلې جوړي ختم بشي په خپل. خو کله ټول ملک قوم اتفاق وکړو، یوازې جلباب نه بلکې دا لفظ ما خیال دی په صيغه جمع سره راغلی دی، جلابیب سره راغلی. زما خزه بلندر نه چې په سړک او کوڅو کې روانه او چادری به د ململ په جمی کې په سر کړیو وړاندې رستو بټول اخکاری. نن خو ته په دې ملک کې اوسېږي لګیا، نن په دې ملک کې اوسېږي. نن د خواصو خزي، د خواصو، د نیکانو، د منځګزارو خزینن بربندي ګرځي. نو زما عزیزانو کله کله زه سوچ کوم، نو د پښتو یو شعر رايات شي. یو سړی خپل یار په لاس نه ورتلو، ډېرې منډې ترړې وواله خو نه کې. نو آخر کې دا وی چې د خدای په لوی کرم بکیږي، د خدای په لوی کرم بکیږي. په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا، کله خدای کرم شو خو وبشي، او کله عقل خبره نو زما د آشنا مینا ډیره ګرانه. نو زما عقل په دې میدان کې کار نه کوي چې مونږ په پاکستان کې هغه ورځي مګورو په ژوند چې دا خزي چې مونږ نه سمره لري لاړې، دا به بیا واپس مونږ کورونو تراولو په کور کې به کېنو. نه، دا زما عقل کې نه راځي، زما عقل دا نه. او زما د عقل بیانه ترجمه دا ده چې د ورختیر او په بیر تن جاروزی، د ورختیر او په بیر تن جاروزی، نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا. د ورخنا چې د زمیدار او بتیری شي هغه او واپس دی ورخ ترازی. د ورختیر او په بیر تن جاروزی، نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا. د تیر اوس تیر پرونه ورځ به تاسو بیا را واپس کدا ټوله دنیا ستاش، دا ټوله دنیا د دنیا خزانه ټوله ستاش او دا ورکی، نو دا پرونه ورځ به بیا را واپس کی ناممکن ده نه را واپس. اوس د تیر ساعت مثال څنګه دی؟ تیر ساعت په مثال مړې د لحد ده، مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا. تیر ساعت د لحد مړې ده، کله لحد په مړی دا ځان ټوکړي ټوکړي کې په وهلو په جړا را ژوندې به کی. دې قوم د ملک حکمران طبقه هغه جوړه کړې ده چې هغه نه به د جنډه بازاري جړاګانم خي. زه ما پلاس کې به ډنډای، زما پلاس کې به قوتي، زما د خدای په ذات قسمی چې زه په هر سرک د مړو ډیری درته ولا د مړو ډیری چې څوک یې چتولې سچلې جمهوریت ته که خزر راوتم جمهوریت ته او که جړاګان راوتم جمهوریت ته او که مولیان راوتم جمهوریت ته او که ډاکټران راوتم جمهوریت ته زه بیخ نورم خدای تبا کچ ورشا اخ سړی چې تاسو ولا ووټ ورکړی دی نن ستاسو وزیران دي آرډر کوي چې د پیکاړو د مټیانو نرخ خېجوي میټینګ راوغواړي
دا زمانه نه ډیری دي وزیرانو تم لاړ شي هغه وزیر به پخپله پوي شي وای دا خو ما ویلي یعنی غریب سړی به په پیکاوړو مروټه روزه نه ماتي پیکاوړو تا پرون د بجلی متعلق څه ویلیو پرون مونږ بیلونه داخل کړي دي نور سرچارج په لګو نور معصول ټیکس په بجلی څنګه لګولې دي که په روډ باندې معصول ټیکس ته لګې او په روډ لارې راځي په روډ بجلی په روډ راځي چې تا په معصول ټیکس لګولې ټلیفون بیلونه وګورئ نور سرچارج په لګې سوی ګیس بیلونه وګورئ نور سرچارج په لګې دا الله تاسو ته خی در په در خاورې په سرم ګرځي چې زما سرم پریخي وا د بنده سرم کړي و دغه د بنده کو تک درو منډلو سي تزان نو با تاسو د بنده بندگان یې تاسو د خدای بندگان نه چې د خدای بندگان نه د بنده بندگان یې نو بنده ته پراتوس پاتې شو د هسپتال او د ډاکټر خبره راځي چې په یو بل خبر عمل وکړو راځي ایمان ما خود دې حل لیدلې ده زما لور په خیبر هسپتال کې اپریشن ټیټر کې دننه پرتاوا اپریشن کېدو او د هسپتال مشره خزا لګولې و مونږ ولاړو بارا خزا راوته ویلې جاؤ کمینو سب رزیل یہاں کھڑے ټولو غریبانو منډه چې منډه کړې زورالم دی ګړګړو کې مې پدې غوتا واله مال کمینے کی بچی تم میں نہ لندن کے اخلاق ہے اور نہ پاکستان کے ہم کمینے ہیں کہ تمہارے اسپتال میں یہاں مریض لے کر آئے ہیں منڈی چٹاکای غوندې وا منډي چې منډي کړې ډي ام اس راغې پولیس راغې دا څه چلو خلکو څه چلو شو دا وکړه زه ورته وخت هي چې ما ته وکړه واریانو درې د چوسو مال پرېدم نه چې دا مې پلک شلولې نه مون کمینه چې هسپتال ته مریض راوړې نن په سمه خله خبره ته ما سره نه کوي زه محتاج یم ځکه تاسو ګورئ تاسو سال دې د سپو عالم دې کنه ها پتاڼو کې د سپو عالم دې کنه په کچرو کې د سپو عالم دې کنه خدای کړی ډیر شکر نن په لار تیریږي د سپو غوندې مرونی سي کنه خدای کړی ټیک ده مراشه زبله مسله کوم حدیث کې راځي چې په قیامت کې به یو ډله بے پختنه جنت ته بے پختنه هغه دادا چې پارشي کې اعتماد په خدای که بیمار شي نو مریض ډاکټر ته نه بوزي چې کفا بالله طبيبا د خدای نه لوی طبيب بل څو خدای نه جوړ کړي خدای ته پروت ته خدای به جوړي خیال امر راځي کنه چې دا قوم په دې عمل نن د ټاټکی مزدور دویا غسته شي ها نن د ټاټکی مزدور ډاکټر له مریض بوتلې شي د ټاټکی مزدور ډاکټر خو ځکه کمپاوډرانو پیس شروع کړي دا بازي دکانداران دي نه کوالیفاید کمپاوډر نه سیاسي کو سړی بیا هم پکې لګیای سټسکوپ په وګونو کې ټومبلې هلکه ته پدې پويږي ویا سره دې سړی ته سلی پیوشي دا دوربین وکي واچي به داسي کې اوس چې خر ورغلې نو خر په څه پويږي چې دې په دوربین پويږي کنه پويږي تاسو په دې ډبې یې په ایمان او چې دوربین در باندې ولګې نو ته په دې پوښي چې دې په دې دوربین پویم شو کنه سمې دکاندارای لګې دي کروڑپتیان ارب پتیان نن د قوم تکی خوري لګیا دي دا سرمایدار تکی د قوم غوخي خوري خپل یار څه مفت تب در په در ګرځي اله بجلی بل می زیات راغله کم خالات چې بابو صاحب لور شي وخت بو زبر شیخا بل داخل کا بیا جګړه کا دا شیخ من دا خدای کړی او نور بدر سره کی نور بد ځان تماشا یوازې پاک پیښور نه ترو اوټ پاکستان ټول نن د خدای د قهر په نن ته د کشمیر خبرونه اورې لانګ مارچ دی او سرحد پار کو پلانې کو ډنګړې کو دا کو یو ګړچ کو په کشمیر کې یو ګړچ ما ته معلومي یو ګړچ کو ته بیا د ملک حال نن خو په پاکستان کې وبم ته مفت نشس کړي ته چې دا بمبو بس کې 25 روپۍ میاش ورکې کنه نو چې کوم ملک وب د خدای په نام نه وب ملک د ستاسو کفاره وخوري کنه وب
ا د خدای د اسمان نه راورېدلې او د ځمکې نه راوتې اوبه هغه هم ته په بیعس کې لګیا په خپل ملک. نو چې کوم ملک یو کور دی یو کور یو دکان دی هغه پسې هم ګرځي ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ورپسې ګرځي او صاحبا نه خو د 2000 روپو د کرای میاشت دمره ټیکس در باندې نه لګای چې نه ورکه در پسې بیا راځي چې نه ورکه پولیس ته دی بوزي الته پولیس نه بدی بیا څوک خلاص نن په یو کور خپل کې په یو کوټنۍ کې مفت نشي اوسه او بد خدای په نامه فری نشي سکله تبسکه دا ټول د الله گرفت بنیادی خبره عزیزانو دادا چې امنام ویلی دي چې ما ایمان راوړې دي او د ایمان په مقتضیات باندې عمل نه کوي زما په خبره پوه شئ بنیادی خبره ده چا چې د امنا نه رستو په مقتضیات د امنا عمل کړو دا ایمان څنګه ایمان څنګه دا ایمان داسي لس ورځې به وګو لس ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګو پروا نه پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې ما ته روټه ضرورت جناب محمد رسول الله یو کسوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کسوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کسوړه کې لاس منډنو تازه قجوره بروزي او بیا خورا ا کسوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوره به د جناب رسول الله په ژوند کې کسوړه ور سره وا دا ابو بکر په ژوند کې کسوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کې کسوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کې کسوړه ور سره وا په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې د ابو هريره نا کسوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني